بیا کله ناکله موږ او تاسو ته دا سوچ او فکر راځي چې ولې کفار زموږ په ملک مسلط کېږي، ولې موږ ته تهدید او دمکي راکوي. دا زما او ستا د ګناهونو نقصان دی. د رب کائنات د رسول وینا ده، وایي رب العالمین فرمایي اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. کله چې هغه بندګان چې ما پېژني، په ما یې ایمان دی او زما خلاف کوي، په هغې زه داسې ظالم داړهمار مسلط کوم چې هغه ما نه پېژني. بني اسرائیل د الله بهترین مخلوق خو چې کله د الله د حکمونو خلاف وکړ، الله په بخت نصر مسلط کړ چې د هغې هغه د عبادت ځای مسجد اقصی هغې درهم برهم کو، د هغې د زنانو کورونو بې عزتي یې وکړله. ورونو که سم نه شو د الله صحیح بندګي به ونه کړه، د دین شوق او جذبه هم په زړه کې پیدا نه کړه، قرآن دپاره مالي جاني قرباني ورنه کړه، د خیر مراکز هم آباد نه کړل. ورونو ګوره سخت نقصان ته به ورسېږو. بیا به په موږ او تاسو باندې هغه داړهماران مسلط شي چې بیا به د الله او د دین او د عبادت آواز کولی نه شو. نه ګورئ ورونو تاسو زموږ او ستاسو کورونه اعلی معیار کې آباد، د هغې هر قسم بلډینګونه ښکلا لري، د میاشتې میاشتې په زرګونو خرچه په هغې کې کېږي، او د الله مسجد دپاره زموږ او ستاسو په جب کې خرچه نشته. د الله د مسجد د آبادولو سوچ فکر موږ سره نشته، د دین د مراکزو د آبادولو سوچ او فکر موږ سره نشته. معمولي غونډه کې یو خرچه چې راشي، یو عالم به په منبر خلکو ته سوال کوي چې یو لس روپۍ واچوي، یو پنځه هغه هم نه اچول. دا وه چې د جنت په مینه او شوق باندې د الله داسې بندګان پیدا شوی وی چې هغې دا په ځان لازم کړی وی چې په زرګونو پیسې خرچه په کور باندې کوم، په لکونو کوم. مسجد د بیل نه باید عالم خبر نه وی چې د بیل چې کوم ځای نه راتللی، هغې جب کې د ځان سره اخیستلی او داخلولی، دې ته هېڅ ضرورت پیدا شوی نه وی. خو غفلت دی د جنت د دغې کور په حاصلولو کې زموږ او ستاسو غفلت دی، ناراستي ده. ډېر قیمت بها کور په ډېر معمولي دلته کې قیمت الله موږ او تاسو ته راکوي، خو غفلت دی، شوق نشته، جذبه نشته، مینه نشته. که د صحابه کرامو سره چې مینه وه، یو روپۍ نه، لس نه، بلکې په دومره انداز کې معیار هغوی قرباني کړی دی چې نن ټوله